چې دو سره نه لګي نو دا خلک ښځې ته وایي چې ګوره هلته به نه ځي نو بلکل به دا ښځه د خبره ماني او دا په حدیث کې راغلی حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی چې یو زنانه له دا اجازت نشته دی چې هغه دی بغیر د خاوند د اجازت نه بل ځای ته لاړه شي دا په هغې باندې ناروا ده حرام کار دی او چې کله خاوند وي دا وغواړي اگر چې خاوند د خپلو رشته دارانو کره تګ نه دی نه منې کوي خو کله کله په دې رشته دارانو کې داسې کسان انسانان دي موږ ټولو سره دا مسلې لګېدلي کله کله د دې خاوند د چا سره لګي نه دا خو کېږي که نه ما په دې خپلوانو کې کله داسې رشته دارانو کې چې دو سره نه لګي نو دا خپلې ښځې ته وایي چې ګوره هلته به نه ځي نو بلکل به دا ښځه د خبره ماني او دا په حدیث کې راغلي او په هغه حدیث کې راغلي چې نبي علیه السلام خپل آخري خطبه د حج کوله په عرفات کې په هغه ځای کې دا خبره کړې ده چې هغه بلکل داسې و چې آخري یو وصیت و چې امت ته کولو او په هغې کې وفرمایل خبردار ستاسو د خاوندانو په تاسو حقونه دي زنانو ته ویل او په هغه حقونو کې یو دا ده چې دا زنانه الله یوطئنا فرشکم ای خاوندانو دا زنانه به ستاسو بسترې په هغه چا نه پیمالوي مانه کور ته به یې نه پرېږدي چې کور ته یې راپرېږدي چې څوک تاسو بد ګڼئ مانه خاوند کله کله چا سره نه لګي نه غواړي چې دا سړی زما کور ته راشي نو زنانه به اجازت نه ورکوي که خاوند کور کې نم دی په بل ځای کې دی په سفر دی او پته ولګېده چې فلانی راغلی دی بچو ته به وایي چې رادنې نه کوي کور ته یا هغه بیټه کې کېنه یو پیلی چې ورکوي رخصت یې کوي ځکه زما د خاوند سره نه لګي او چې کله خاوند دې زنانه ته ویلي چې ته به ورکره ځې نه دا به نه ځي دا به دې ناروا ده اوس که یو سړی وایي چې دا خاوند زیاتی دی هغه زیاتی د هغه سره به الله حساب کوي خو دا ښځه به د خاوند څه کوي د هغه زړه ته به ګوري چې د مخالفت را نشي نور که چېرته په دې کې د خاوند د طرف نه زیاتی په دې خبره کې دی په زیاتي کې وي هغه د ده د الله معامله ده خو دی به د خپل خاوند دې خبرې ته به دا زنانه ګوري چې کله دا ما منې کوي نظم بس یا ما منې کوي چې دی مه پرېږده کور ته بس نه یې پرېږدم دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حقوق ذکر کړي دي